محترم مسلمانانو خویندو ورونو، که څوک داسې وي که هغوی ته د پیسو ټینشن وي یا د رزق ټینشن وي یا دغه رنګې په ژوند کې پرسکونه زندګي غواړي، دغه رنګې امن غواړي او دغه رنګې ځان د خوف او د یرې نه بچ کوي، نو مولانا عبدالحق رحمت الله علیه فرمایي چې د سحر د لمانځه نه بعد 11 پیرې سورة القریش ته ویل پکار دي. فرمایي چې څوک د سحر د لمانځه نه بعد 11 پیرې سورة القریش وایي، الله پاک به د انسان نه تمام قرضونه ختم کی، الله پاک به د انسان نه بهترین رزق ورکي او دغه رنګې دې سره فرمایي چې الله پاک به د انسان له دومره پیسې ورکي د انسانان به تمام حیران شي. یاد ساتئ چې په دنیا کې څومره مدارس چلیږي یا څومره ټرس حساب کتاب چلیږي، دا ټول د دې صورت برکت دی. د ډېرو زیاتو لوی او غټ عالمانو ما اورېدلي دي، هغوی دا وایي چې موږ دا دومره لوی پروګرامونه، دومره لوی مدارس دا چلو، د هغې د شاره طاقت د سورة القریش دی. نو که تاسو خپل ژوند هسته کول غواړئ، خپل ژوند کې مزې راوستل غواړئ، سکون راوستل غواړئ، پیسې راوستل غواړئ، دولت راوستل غواړئ، نو تاسو له پکار چې سورة القریش دا شروع کړئ. د قرآن مجید د هر یو سورت ځان له برکات دي او د هر یو سورت ځان له فواید دي. که تاسو د دشمن نه یریږئ نو سورة القریش شروع کړئ، انشاءالله العزیز دشمن یره دا به نه وي. دغه رنګه فرمایي چې کوم سړی سورة القریش پابندۍ سره د سحر د لمانځه نه بعد 11 پیرې مخکې یا 11 پیرې وروسته وایي، الله پاک به د انسان نه د رزق تنګسیه ختمه کړي. دې کې یو ټکی پکې داسې دی چې الله پاک لږو ته خوراک ورکوي. دغه رنګې محترم مسلمانانو خویندو ورونو، که څوک داسې وي ستاسو په کلي کې وي، په علاقه کې وي، دا هغوی سره شیر کوئ، ځکه که ستاسو د وجې د چا مالي مشکلات دا ختمیږي، ستاسو د وجې که چا ته الله پاک رزق ورکوي، نو ډېره زیاته بهتره خبره به وي. یاد ساتئ چې وظیفه انتهایی پاورفول ده، خو ډېر زیات په یقین باندې دا ویل پکار دي. خو چې کله زموږ یقین دا کامل نه و، ناقص و، نو بیا محترم وظیفه کار نه کوي. دغه رنګې چې څوک په سفر باندې ځي یا مطلب چېرته ځي او دته ګاډی نه میلاویږي، سورلی نه میلاویږي، نو سورة القریش ته 11 پیرې وایي، انشاءالله العزیز ګاډی دا به ته میلاویږي. یو سړی که په رش کې ګیر وي نو سورة القریش ته وایي، انشاءالله العزیز رشه دا به کولاویږي. سورة القریش د قرآن مجید د آخري سپارې او آخري 10 سورتونو کې محترم دا سورت دی او ډېر زیات بهترین دی، ډېر زیات اعلی دی. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بس محترم مسلمانانو خویندو ورونو، دغه صورت دا تاسو شروع کړئ، په ژوند کې به هم انقلاب راشي. الله پاک به ستاسو ژوند ډېر زیات مزیدار کړي، ډېر زیات به اعلی کړي. الله پاک هم هوښیار آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.